بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د مونځ د ترجمې سبق نمبر 6 دی. نن به انشاءالله موږ درود شریف وایو. د تشهد او د التحیات یعنی قاعده، التحیات ته دویم نوم قاعده وایي، قاعده، او ورته بیا ورپسې اشهد ان لا اله الا الله ته تشهد وایي. د هغې نه پس په مونځ کې بیا خلک درود شریف وایي. نو درود شریف دا په نبي علیه الصلاة والسلام په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي. نو الله پاک قرآن پاک کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله جل جلاله په خپله او د الله پاک فرشتې په نبی علیه الصلاة والسلام رحمت او درود و سلام وایي. یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، اے ایمان والو، اے کلمه گو، صلو علیه وسلموا تسلیما. تاسو په نبی علیه الصلاة والسلام رحمت، درود او سلام هم وایي. نو دلته کې په مونځ کې بیا دا سنت دي درود شریف ویل. نو نن موږ وایو اللهم، اللهم معنا ده اے الله، اللهم معنا ده اے الله، اللهم معنا ده اے الله. صلی، صلی معنا ده ته خاص رحمت نازل کا، ته خاص رحمت نازل کا. صلی معنا ته رحمت نازل کا. نو رحمت نه عام رحمت نه دی چې ډیر خاص پیغمبر دی د الله جل جلاله، نو خاص رحمت ته مراد دی چې الله ته خصوصي رحمت نازل کا علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ته خاص رحمت په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کا. وعلى آل محمد، او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې دا خاص رحمت نازل کا. ٹھیک شو. نو آل نه مراد علما فرمای کل تقی و نقی فهو آل. هر یو د نبی علیہ السلام اولاد اهل، او هر یو متقی پرهیزگار ایمان والا دا د نبی علیہ السلام په آل کې راځي. نو آل نه مراد اهل دی، اهل. ٹھیک شو. وعلى آل محمد، او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې هم خصوصي رحمت نازل کا. کما لکه څنګه چې تا رحمت نازل کړی دی، صلیتا، صلیتا تا رحمت نازل کړی دی. کما معنا ده لکه څنګه چې، کما معنا ده لکه څنګه چې صلیتا تا رحمت نازل کړی دی، تا رحمت نازل کړی دی. صلیتا تا رحمت نازل کړی علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې. وعلی آل ابراهیم، او د ابراهیم علیه السلام په آل باندې دې نازل کړی دی. کم خاص رحمت دی په ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په آل باندې نازل کړی، هماغه شان په محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې خاص رحمت نازل کا. انک بشکت، انک بشکت حمید، حمید معنا ده ستایل شوی، تعریف کړی شوی دی، ستا تعریف کړی شوی دی، یا ته د تعریف لایق، د تعریف لایق. او مجید، او لوی بزرګۍ والا، مجید معنا لوی بزرګۍ والا او یا لوی شان والا، دواړه معنی کولی شي. اللهم، اے الله، بارک، بارک ته برکت نازل کا. اللهم بارک، اے اللہ ته برکت نازل کا. اللهم بارک، اے اللہ ته برکت نازل کا علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ته خاص برکت نازل کا په محمد صلی الله علیه وسلم. وعلى آل محمد، وعلى آل محمد، او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې هم رحمت برکت نازل کا. برکت ورکا، ته برکت راکوس کا، برکت نازل کا. کما لکه څنګه چې بارکتا تا برکت کړی دی، بارکتا تا برکت کړی دی علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې. وعلی آل ابراهیم، او د ابراهیم علیه السلام په آل باندې. یا الله څنګه برکت چې تا په ابراهیم علیه السلام باندې او د ابراهیم علیه السلام په آل باندې کړی دی، هماغه شانتې برکت په محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې مو کې. انک بشکت، انک بشکت حمید د تعریف لایق، او مجید او لوی بزرګۍ والا. څنګه چې ته د تعریف لایق او لوی بزرګۍ والا. حمید معنا ستایل شوی، تعریف کړی شوی. مجید معنا ده لوی بزرګۍ والا، لوی بزرګۍ والا، لوی شان والا. نو بیا چې کله درود شریف دواړه ووې، اللهم صل علی محمد والا او اللهم بارک علی محمد والا، دا دواړه حصې چې ووې، نو بیا به دعا کې دعا
اللهم ربنا خلق څوک دا دعا کوي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا او بل یو بهترین دعا ده نو هغه ویلی شي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دام ویلی شي او دا دوام ویلی شي اللهم انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من ربي من رحمتي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم نو دا دعا ویلی شي او دا دعا چې ده که نه حضرت انس رضی الله عنه فرمای دا ډیره بهترین دعا ده جامع دعا ده د دنیا ژوند هم د ښایسته کولو دپاره او د آخرت ژوند کې هم ډېر لوی اجرونه حاصلولو والا بهترینه دعا ده نو دا یو جامع او مانع دعا ده نو اللهم معنا ده ای الله اللهم معنا ده ای الله ربنا ای زمونږ ربا ای زمونږ پرورش کوونکیا آتی دا د امر صيغه ده مونږ به دې کوی آتی معنا ده ته راکه نا معنا ده مونږ له آتنا ته مونږ له راکه دنیا کې فی الدنیا په دنیا کې حسنتن نیکی یا ښایسته ژوند ښه ژوند مونږ له په دنیا کې ښکلی ژوند راکړي د برکت ژوند راکړي د عزت ژوند راکړي د رحمتونو ژوند راکړي د خوشحالو ژوند راکړي د عزتونو ژوند راکړي نو دا یو ډېر لوی جامع دعا ده چې په دنیا کې راله ښایسته ژوند راکړه چې هغې کې برکت هم وي هغې کې رحمتونه هم وي په هغې کې خوشحالیان هم وي په هغې کې عزتونه هم وي په هغې کې صحتونه هم وي نو دا یو ډېره جامع دعا ده او بیا وفي الآخرت او په آخرت کې هم حسنتن نیکي یا ښه اجر یا ډېر ښه عظیم اجر وقنا او ته مونږه بچ کا کی معنا ده ته بچ کا کی دا د امر صيغه ده معنا ته بچ کا او نه معنا ده مونږه وقنا او ته مونږه بچ کا او ته مونږه بچ کړې وقنا او ته مونږه بچ کا عذاب النار د اور د عذاب نه د جهنم د عذاب نه بچ کې عذاب النار د نار نه مراد دلته جهنم دی نو جهنم د عذاب نه مونږه بچ کا او بیا به سلام واړی نو په سلام باندې د مونځ نه وتلم واجب دي او بیا به السلام علیکم السلام معنا سلامتیا دی وي یا سلام دی وي علیکم په تاسو باندې ورحمت الله او د الله رحمت دی وي په تاسو باندې د الله رحمت او سلامتیا وي په تاسو د الله جل جلاله سلامتیا او رحمت وي نو دا د سلام معنا ده ان شاء الله دینه پس بیا الله اکبر دا سلام نه پس کله 3 رکعاته وتر کوي ګره نو بیا د تشهود نه پس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا چې څوک وي نو بیا 3 رکعات لپاسې د ماسخوتن په وترو کې او هغې کې بیا تشهود یعنی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې ویل هغې کې دا درود شریف او دعا ویل او دا سلام سره وتل د مونځ نه نه هغه بس 2 رکعات کې چې تشهود وي تشهود نو بیا به د هغې نه پس 3 رکعات لپاسې او 3 رکعات له چې کله پاسې نو په هغې کې به بیا دعای قنوت وایو نو ان شاء الله دینه وروسته درس کې بیا دعای قنوت وایو چې کم په وترو کې مونږ وایو نو ان شاء الله هغه په یاد باندې مې یادو او بیا به د هغې معنی زده کوو نو مونږ له پکار دي چې درود شریف د دعا او د سلام د دې معنی هم زده کوو ٹھیک شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام